کلام الہ العالمین موږ تاسو ته راکړی کچا یو حرف د قران کریم تلاوت کو هغه ته رب کریم په لس نیکه ورکړي یو بسم الله تلاوت کې بسم الله د نور لس حروف دي 10 کا تزرع ورکا 190 راځي یو سل یعنی لسکم 200 نیکه ثوابونه یو د بسم الله په تلاوت باندې ملوي الف لام میم بارک نبی علیہ السلام فرمایي لا قول الف لام میم حرف ضرور آئندہ الف لام میم دا حرف واحد دی یو حرف دی وایي کې الف حرف و لام حرف و میم حرف الف ضرب حرف دی میم ضرب حرف دی لام ضرب حرف دی چې الف لام میم دی هغه ته د کلام د تیر شي کې ورته دې میاشتې د قران کریم تلاوت باندې په کثرت سره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت کتابونو ځان راغلي چې مالک صحابه کې ملويږي مدارج النبوه علی سیرت النبی علی سیرت الرسول علی کتابخانه والا ته چې ما داسې کتاب را چې هغه کې زمانه پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه والا تر وفات دا ټول زندگی محفوظ راغلي دا د لباس ذکر وکړي دا د کور د ټول د زندگی په ټول ذکر وکړي دا د ملمنو د اصول د ټول ذکر وکړي دا د سورت مبارک ذکر وکړي چې د مبارک سورت شریف څنګه د مبارک څنګه په خوده وا دا مبارک تمام زندگی کې محفوظ لیکل شي هغه د سیرت کتاب راواله په دې میاشت کې مطالعه کاوه خپل زندگی رسول الله مبارک د زندگی باندې تیروا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه والبني میاشت مبارکه کې د علماء د مفتی صاحب راوړي مقامات صفت کو خلیو ہو دا قابل کریم عالم دے تاسو خوش قسمت طریقہ دودور کانا مزمن دے مولانا صاحب سرا د ټلیفوني رابطه وا ما مسجد راته خلک خلک راته وګورا استاد صاحب دې خلک مو ته ته مفتی صاحب مې درته راوړو الان یو لوی مدرسه کې ورته لوی پوسټر چاپ شوی و اخر یې د دغه زمانه ته أعزم يا مولوي محمد بن مولوي رحمة الله عليه ختم ومان إلى قول لا غير دسم رومتاس من درا وستلم دس كتير كان لمسر مدرسة مدرسة من طالبان تمدي كتابون پڑھا ہوئی عالم دے شکر دے غاب عالم اللغة لوی عالم دے لوی عصم کا قولو لازم دبر درس کتير سترستا کی دے متابعش کی منطقه الله رب العزت دې په دې خبرو ماته او تاسو ته عمل وکړي وما علي الا البلاغ المبين الكرامات غير كل ذلك بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه قرآن الكريم دا ختم دا قرآن الكريم دا نطفاني دا تقرير دا ذكر صدقات دا ناس دا هر سستا پروید ارباقی قبول ومنظور کا هذه هر ثوابونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی مبارک شریف تور ثواب د ټول انبیاء کرام او صحابه کرام او تابعین تبع تابعین خصوصا قربان نیکان پاکان بزرگان او زموږ د مسجد د مشر مولوی صاحب جنبان مولوی صاحب رحمت الله علیه داغي دورانه د فیروز خان مولوی صاحب نور الله مرحبا د مشر استاد رحمت الله علیه زماد والد صاحب رحمت الله علیه كل بزرگان د مبارک صاحب د تشریف سے الہ العالمین او د ټول بزرگان او د ثوابونه ورساو د کلی محلي ټول بزرگان مغفور مرحوم کا خپل ناراض توسره او الہ العالمین د سپیږي عمر کې برکات واچو دا وړ بچیو د نوجوانان د موږ کان او پاکان کا د دیانو د حیا او د پردې زندگی د سبقه دا د نیکه جمعه استاد دې خدامو په مرګره کې نو ټول معلومه کې کشرات کې نو په ورته وسکو من الہ العالمین د خیرونو برکتونو ټول دوه او دا غټ کولا مو د وخت کې وبغلې دا مو مسوي بخان دې پکې راوړل د چا اولاد دې نارینه اولاد ولا ورکا او کله چې اولاد دې په دمرې ورته نه کا او پاکان کا د چا د حلال کاروبار دې د حلال کاروبار ورته ورکا کله چې هغه ورته خیر او برکت نازل کا الہ العالمین
مریضان ټول شفایاب ورغوا شکر دې داخل او کندې د سنت والجماعت داخلي والا دي د خان مولوی صاحب ته خو یې دي نور خلکو ته بستربن پټي ویل خدای د بستربن پټو ماټو ولا نه مساتي جوړ امام زړې کلاویو د زړه قدم تر پته نصیب دي د سنت والجماعت په عقیده باندې لکه اخیره کې خاتمه په دې کې وی سره کې لا اله الا الله